ذكر هذا مقرب على صيغة اسم الفاعل عاد التقريب بالمرام من الإفهام ويحتمل أن يكون التقريب معطوفا على التحرير فالمعنى هذا عاد تهذيب الكلام في تقريب المقاصد سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب داجي خبر ستي عرض شارح محقق تاریخ دا شرحنا یو اشرار بیان دے احتمالین تا عطب تقریب المرام کے واو غلا جائے او واو عطفا مدخول قل معطوف گردوی تقریب المرام معطوف معطوف تا پر معطوف لے پکور بھی کرا شارح محقق لا کی بیان دے احتمالین کرا پر معطوف لے چاک کرا تقریب المرام ولا پیجی چدی کے دوا احتمال دي یا عطف دے کرا پا تہذیب من دے او یا عطف دے پا تحریر المنطق والکلام من دے کرا سشفا یو عرض شارح محقق بیان دے احتمالین پا عطف تقریب المرام کی ذکر چو عطفا دے و عطفا مدخول قن معطوف گردی معطوف مطلن لے غوڑی مطلن لے کے دوا احتمالا یا تہذیب دے او یا جکرا تحریر المنطق والکلام دے کرا سشفا دے معرض شارح محقق دے تاریخ دے شرخنا اشارات تسخیخ متن تا او دے معرض شارح محقق دے تاریخ دے شرخنا اشارات بیان معنی تا پر تقریب بیان معنی تا پر تقریب دا مسئلہ ذاکا دے تقریب دو معنی دی یا معنی لغوی دو آجوات وا آدھا ذکر نکڑا کرشا ذکر دن نکن سیشوا او بلا معنی استراخی دو آدھا ذکر کرا سوق الدلیل علی وجهن استلزم المطلوب ایج مسئلہ سوق الدلیل علی وجهن استلزم المطلوب دا معنی دے تقریب دے پرچ دی پدی مقام کا دوار معنی احتمال لري بنا پاتمن پایا تہذیب مانا اولا متعینہ دو کاسا چاہتے بھی کہ پچا مندے پایا تہذیب مندے مانا اولا متعینہ دو کنا اچ مانا لعوی دو او بنا پاتمن کرا پچا پتحریر المنطق والکلام مانا سانی مطلع دو چ مانا استراحی دو وانا پریشوے نحصل دارو کرا چعارض شارح محقق تاریخ دے شرخنا یو اشارہ شوا بیان دے احتمالین تا پاتر دے چاکے تقریب المرام کے ذکر چوغا عطفا دائے مدخول معطوف گردوی معطوف مطلن لے غوڑی مطلن لے چک دے کرا دواشی ندی یا تحذیب دے یا تحریر المنطق والکلام دے کرا شا او دیم عرض شارح محقق تسخیخ متن او درم عرض شارح محقق کا بیان معنین دے پر دے چا دے تقریب اے تقریب دے پر جا معنی لعیوہ چونکہ آظاہر و شارح موقع کی ذکر تعارض نوک او بلا دے تقریب منا استراخی تو کرا سوق الدلیل علی وجهن يستلزم المطلوبہ او دا منا غیر ظاہر و شارح موقع کی تصوق کرا تعارض وقت سجفہ و دائی جائی کرا چھ تقریب دے پر معنین شوے فعاتب قدوہ احتمالا نبی بنا پا احتمال اول چاہتے کہ تعظیم من مانا لعی متعینہ دو کرشا بنا پہ احتمال اول چاہتے ہو کہ پچھا مندے کرا تعظیم من دے مانا اول سدو کرا مانا لعی متعینہ دو کرشا نزدیک کردن دے پیشے او بلے ذکر چھ معروف پا تقریب کے چپ مانا استراحی کے تقریب بغیر دے اضافت نہ او دل دخل چونکہ مضاف تا پیشت مشتا پتا ولگا ذکر چھ مانا او استراحی مقصود ندو مانا لعوی مقصود دو مانا تقریب چک مانا لعوی کے مضاف مستمرش غیر مضاف مستمرش او تقریب مانا استراحی کے غیر مضاف مستمرش مضافہ نہ مستمرش او دلتا مضاف مستمر دائی پاتا اولا گا دکر تقریب مانا لعوی دا مانا استراحی سرا نہ رائے ایج مسئلہ او چکیم واح تقریب عطب کے تحریر المنطق والکلام نمدخول دی نشا في تقرير المنطقة تقرير مدخول دي شنو؟ ايش؟
چا مدخول د فی او خدای مدخول د فی شو په تقریب المنطق والکلام دا شکن شو نو هر کله چې دا شو نو گویا کې په تحلیل المنطق والکلام کوم مستویلی وی چې دوه احتمال دي یو احتمال دا کله چې خبر بعد خبر ده هذا دیم احتمال دا کله چې ظرف په تهذیب ظرف په چا نو په تحلیل المنطق والکلام کې دوه احتمال نه یو دا چې خبر بعد خبر ده په هذا دویم دا کله چې شو کله چې ظرف په تهذیب نو تقریب چې عطف په تحلیل مدخول د فیش نو په تقریب کې دوه احتمال شو کړه یا خبر بعد خبر ده پر هذا او یا ظرف پر شات تهذیب څنګه نشکر چې دا شو نو په دې واقع کې معنا وخله نو په دې واقع کې کنه معنا اصطلاحي متعینه معنا لایو نو وخله ولې کشر معنا لایو وخله سوچ پچا ده چې عاطف کې کنه په چا باندې او په تحریر باندې مدخول دی فی کې او خبر بعد خبر ده پر هذا کې مشانه د هذا کتاب نو نو گویا کدلته کوم شامل ده حضرت نو هذا في تقریب المرام هذا في تقریب المرام نو د تقریب د ظرف او ګرځو د مشانه ده هذا د مشانه ده هذا څه د کتاب دی نو تقریب ظرف ته کتاب ظرف شکل او گویا کې دلته کې د تقریب معنی لوي سره دا لازم د چا سره کتاب سره چې سره دا کتاب وي دا متن وي نو ته مرام ته نزد کوي کنه نزد کوي دا نزد کول مقصود ته دا لازم دي چې سره کتاب سره نو لزومي تقاضا د عدم انفکاک او دلته خو کرته عطف کو په تخریر مدخول د فی د کړه څه ظرف ته او ظرف منفک په چانه مظروف نه ظرفیت چاکو تقاضا د انفکاک نو گویا کې کله په مومن د کې څه کنه منافات ده نو تقریب معنا اصطلاحي وغلا او تقریب معنا اصطلاحي بیا لازم د کتاب سره نه دی خاطر کې استعمال متنافعين بشي ظرف وګرځو ولا پوښ او درنګ په تحریر منطق والکلا او چې اته په تحریر منده او مدخول دی فی کې او ظرف تهذیب وګرځوي څنګه څه هذا آیت تهذیب الكلام فی تقریب المرام د تهذیب کلام څخه په چا کې په تقریب المرام کې بیا ګرځول د کلام مهذب دې سره تقریب لازم نه تقریب معنا لوي لازم نه کلام مهذب یو د مقصد تر سوي کار نه رسوي دا لازم ده لزومي تقاضا د عدم انفکاک او ته دلته کنه تقریب ظرف وګرځو ظرفیت تقاضا د انفکاک بیا استعمال متنافعين نو گویا کې تقریب معنا لوي ما وخلا تقریب معنا استراحي وکړه نو بهار کیف کرا چتا تقریب عطف کې په تخریر مدخول دی فی کې خبر بعد خبره وګرځوي بیا تقریب معنا استراحي وکړه معنا استراحي متعینه ده او کذرت تعزید پر وګرځوي بیا معنا استراحي څه وکړه متعینه ده چې سوق الدلیل علی وجه یستلزم مطلب ده او کته یې کار چې مخه تو خبره وکړه چې تقریب معنا استراحي چې دی معروف پدې کې کرا استعمال د بغیر د اضافت نه او دا خو تقریب معنا استراحي وکړه مضاف تای او دا خو غیر معروف تای نو دا چې ټیک تو چې تقریب معنا استراحي معروف په تقریب کې معنا استراحي سره استعمال د بغیر د اضافت نه او دا خو مضاف تای او بیا معنا استراحي وخصله کنه څه شو خود مجبورې په اساس مو خصل چې بل چرانه نشتا من الطلب بليتن فليختار اهونها دا اجتماع متنافعين دا یا عظیم بلادو او چې کنه دا استعمال د تقریب سره د اضافتنا دا دومره بلا نه دو من الطلب بليتن فليختار اهونها اهونه مکه ورکړه مو چې خیر دا نقصان دی خو دا نقصان لازم نشي اجتماع متنافعين مثلا پوښښ وکړئ نو دا دی د شخص و شارح محقق صلی الله هذا مقرب دا حاصل د معنا ده حاصل د معنا د عطف د تقریب د پچام د کرا په آیات تهذیب مونږه چې آیات تهذیب نه تعاطف کې حاصل معنا سره هذا مقرب لکه آیات تهذیب چې خبر وکنه نو ویا کې څه آیات تقریب خبر شو نو بس په باندې کوم اعتراض وارد وکړ شو چې حمل د صرف او صفر په چا باندې کرا په ذات مونږه ولکه تقریب دا کار صرف واسطه حمل صرف وسره په چاونه ذات مونږ نو ور د جواب بلا شي کنه شي کنه ها جواب بلا شي یو جواب دا چې نه منم دا خبره چې آیت تقریب چلای دا آیت تهذیب د صرف وسره خبر ده کنه پېژه نو دا کو دا چې نه منم دا خبره تقریب خبر ده بلکې تقریب مفعول مطلق تای
د پر د اسم فاعل مقدم ورته اسم مفعول مقدر وشه معذب دلته څه شو اسم فاعل مقدر دی دا ول نشارک درجات کو على صيغه اسم الفاعل سره خاتونه کې ورته معذب اسم مفعول دلایو نو تو یا دلته کو دا اسم مفعول مقرب وي کنه صحیح شو مقرب نو دا چې نه فساد معنا ارتي کرشن نو آیت تقریب دلته تقریب عطف شپه تعذيب مونږ نو تقدیر کلام سره هذا آیت تقریب هذا آیت تقریب نو اعتراض په تعذيب وارد وا اب عینه دلته کې وارد دی چې حمل صرف او صورت چامده کرا په ذات مونږ او دغه دوا جوابونه شي کنه شي اول جواب دا او کنه چې نمنم دا خبره دا حمل صرف او ذات مونږ بلکې دا حمل د ذات مال وسط په ذات مونږ ولې دایګرش کا تقریب تک مقابل خبر نه دی دا مفهوم مطلق دی نو اصل تقدیر دا چې هذا الكلام هذا الكتاب كلام مقرب آية تقريب المرام هذا الكتاب كلام مقرب آية تقريب المرام ايش او بیا مقرب سعاده كلام موصوف اخذ الشا مقرب سعاده اسم فاعل اخذ الشا او مفعول مطلق قائم مقام د شامل کرا د خبر منده فاغرب باعرابه المسلم وآيات ما في الباب وتك مقدر سوى سعاده اسم مفعول وا دغه مقدر سبوله کړه سعاده اسم فاعل بغیر فساد معنا ارتي ايش مثلا او یاد یم جواب تدبیر شرانو کړي کړه څه دغه چې وتوجيه الاول کما نه فا والثاني کما ترى ايه ضعيف اخته شرانو کړه چې تصنيف هذا الكتاب تقريب المرام تصنيف هذا الكتاب تقريب نو په جنب مبتدا کې صرف وصف شو او تقریبا المرام خبر صرف وصف شو محمد صرف وصف بچا صرف وصف او چونګه دا جواب ضعیف دغه چې تقدیر قبل الحاجات و بل لازم شته توصیف ته چا د تدوین او مقصود به توصیف تسمیات سو ده مدون ده نه تدوین ودا ولنا شرح محقق دا جواب ذکر نه کړل تفسیر کو تیار ورا پوښښ وکړه دا شو هذا مقرب على سيات اسم فاعل آيات تقريب المرام الافهام ان حیات ذکرین غیر مرام افهام پویتا نو اشاره وکړه د خبرتا چې ګویا کې تقریب معنا لعوی د معنا اصطلاحي سره نه دی ویلې وجه متفقه دغه چې تقریب معنا اصطلاحي سره معروف په تقریب کې معنا اصطلاحي سره استعمال د تقریب د بغیر د اضافتنا او متن کې سره د اضافتنا مستعمل شوی د تقریب مضاف ته مرام ته کرا نو پاته ولګه دغه تقریب معنا اصطلاحي نه دی بلکې تقریب معنا لعوی سره دی مثلا ويحتمل ان يكون تقريبا معطوف بل احتمال شکل او ادا احتمال تقریبا عطف په چامه کرا په تعظیم مونږ کرا او دیم احتمال دا کرا دا عطف په چامه کرا تقریبا معطوف په تحریر مونږ او تحریر مدخول د شنو نو تقریبا مدخول د فیش چې تقریبا مدخول د فیش نو په تحریر کې دوه احتمال نه وي چې خبر بعد خبر د هزار پر او یا ظرف پر د تعذيب نو تقریبا کې دوه احتمال شول خبر بعد خبر د هزار او یا ظرف پر د شات تهذیب شول کنه او دا مسله شو والمعنى هذا آیات تهذیب الكلام دا نهایت کلام مهذب کلام دی فی تقریب المقاصد پر ذکر د مقاصد کې فی تقریب المقاصد پر ذکر د چاکرا مقاصد کې نو پاته ولګه دا تقریب کرا ظرف پر د شات تهذیب لکه تحریر چې ظرف مثلا نو گویا کې دا شو دوه احتمال لري کرا چې خبر بعد خبر کا او یا ذکر ظرف پر تعذيب کا نو تقریب کې دوه احتمال شول چې یا خبر بعد خبر یا ظرف بهر کیف خبر بعد خبره کې نو ظرف پر چاش مشمل د اذان شه مشمل د عادت شي کتاب نه نو ظرف کتاب شه ايش مثلا او د کې تقریب معنا لوي سره لازم دی چې سره کتاب سره چې دا کتاب څه کوي مقصد ته نه ذکرې کوي نه ذکرې کنه څه لازم دی کتاب سره نو تقریب معنا لوي لازم دی چې سره کتاب سره او دلته چې تقریب معنا لوي وخت تو مدخول دي شي ګرځول دی ظرف ته ګرځول دی لزوم تقاضا د عدم انشقاق او ظرفیت تقاضا ده انشقاق لازم شته استعمال متنافین باطل دو اده وجه من مجبور شوي تقریب معنا سره وخت معنا استراخي معنا او دا په صورت کې کنه کچره خبر بعد خبر د حذا کې کرا او کذر ته پر تعذيب کې نو گویا کې تعذيب کرڅو مفهوم مطلق ته پر دغه نو معظم مقدر نو عاصفه پر د کلام نو کلام محذب آیات تعذيب الكلام فی تقریب المرام فی تقریب
مرام نو کلام محذف سره تقریب معنا لاوی لازم ده کنه لازم ده چې لازم شو لزومی تقاضا د عدم انفکاک کو او د خطو ظرف ګرځول دی ظرفیت تقاضا ده انفکاک بیا اجتماع د متنافین وسی چې نه معنی خو پرېږ دا کرا نو دغه تقریب معنا لاوی ما وخلا ورګه تقریب معنا استراحه وخلا بدون نشارخ مقول اي سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب دا د تقریب معنا استراحه شو ولا پوښ وکړ دا لن قوله من تقرير يحتمل ان يكون بيان المرام والتعلق بالتقريب بعيد دلته کې بیا جی متن کې من تقرير عقائد الاسلام ورسد مرام نه څه ذکر من تقرير عقائد الاسلام دا ذکر وکړل شو دلته کې دا حرف جر ده کړل شو حرف جر شو په دې کې دوه احتمال دي یو احتمال دا ده چې دا بیان شي پر د مرام او دیم احتمال دا دی چې دا ظرف علاوه شي متعلق شي په تقریب پورې من تقریر عقاید الاسلام متن کې ذکر او حرف جر مجرور دي کاندي کړه په دې کې دوه احتمال یو احتمال دا چې دا ظرف مستقر شي بیان شي پر د چا مرام بیا معنا دا شي کړه او وتقریب المرام کائن من تقریر عقائد الاسلام دا مرام قائم دی د تقریر د مرام د څه عبارت دی تقریر عقائد الاسلام نه بیان شي او یا ظرف علاوه دی متحرک شي په چا پورې کړه په تقریب پورې علم سره نو عرض شارح محقق د تعلیق د شرحنا اشاره شو بیان احتمالین تا او په دې جره مجرور کې چې مذکور ده په متن کې چې من تقریر عقائد الاسلام دی چې په دې کې دوه احتمال دي یا ظرف مستقر ده بیان ده او یا ظرف علاوه ده متعلق ته په چا پورې په تقریب پورې او د معرض د شارح محقق ترجیح د احتمال وال په احتمال ثانی چې احتمال وال چې بیان وګرځوي دا احتمال راجح دی په احتمال ثانی کړه چې سوا ګرځوي کړه او متعلق په تقریب پورې په دم درجه لما وجب دې کې څه کړه دا قاعده ده چې ګویا کې معارضات من ظرف مستقر د ظرف علاوه کړو شي مې ترجیح چاته ورکړي ظرف علاوه ته دا چې په ظرف علاوه کې قلت الاحتیاج دی او په ظرف مستقر کې څه کې نه کثرت الاحتیاج دی نو ظرف علاوه اولاوي د ظرف مستقر نه نو ویل ته ظرف علاوه ګرځوي ظرف مستقر یې نه ګرځوي نو دا چې وجه دا دوکرا تعلق ته من تقریر په چا پر په تقریب پورې دا بعید لفظن دی او بعید معنن دی او بود لفظی ولدای لفظن ول بعید دی ذکر حضرت بعید دی کرا چې صلا د تقریب من نظر مشان او معنن د وجنه بعید دی کرا چې من تقریر عقاید الاسلام په تقریب پر متعلق کې نو د خدای معنا شو چې د مرام زونتا شاید مقرب دی او ویا کې د تقریر عقاید الاسلام د زونتا شاید د مقرب له راي او مان مقرب نه کې معایرت وی کنه وی کرا نو د مرام تقریر عقاید الاسلام کې معایرت راځي او حال دا چې په واقعا کرا مرام بعینه د تقریر عقاید الاسلام دا دې وجه را کړل دا بیان دی او ویا کې ظرف علاوه متعلق په تقریر پورې نه دی پوښښ وکړم شو مطلب پوښښ يحتمل أن يكون بيان المرام والتعلق بالتقريب بعيدنا نعرض شرح محقق بيان د احتمالين او چاکه من تقریر عقاید الاسلام کې چې ظرف مستقر او بیان د پر د مرام یا ظرف علاوه متعلق په چا پورې کړه په تقریب پورې کړه شو او ترجیح د احتمال اول په سنی باندې کړه دا بیان دای ظرف علاوه دای کړه او ظرف مستقر دای ظرف علاوه نه دی ظرف مستقر دای بیان دای او ظرف علاوه نه دی چې متعلق کې کته یې کړه چې ګویا کې اصل ظرف علاوه دی نه ظرف مستقر خدا حدود د اصل نه ویل وکړه نو دای کړه دا بعید دی لفظن بعید دی معنن بعید دی بود لفظي دا چې صلات تقریب من نظر مشان او بود معنوي دا کړه چې ګویا کې فساد معنا رسي اصل دا کړه د دې کړه مرام او تقریر عقاید الاسلام د عینه یو شاید دی او بنا پتی تقدیر خدا معنا شو چې مرام زونتا شاید دی او تقریر عقاید الاسلام څه کړه دا زونتا شاید دی ځکه ډول کړه او من تقریر احتمال ان يكون بيان المرام والتعلق بالتقريب بعيد تعلق بالتقريب والسكر بعيد دی قول عقائد الاسلام الاضافه بيانيه
او الملابسه متن وجاستشاء وجعلته تبصره لمن حاول التبصر لدى الافهام ده متن د سوچ کوي وجعلته وغرزو مدا کتاب تبصره تبصره نو جد جعل فعل متعدد مفعولين تا دته په واقعا کې سي ناسخ ته مبتدا او د خبر یي ته سي ناسخ ته مبتدا او د خبر یعنی دا د خلق کو دته د جعلات جعل متعدد دا داخلي ذکر په چاون مفعولين وړي او دا په واقعا کې د حدیث مبتدا او په خبر باندې مفعول اولی سوي مبتدای مفعول ثانی سوي خبر وي ایسه ولا پوښښ وکړم نو چې دا څه جعلته کې د هو ضمیر مبتدا په واقعا کې او د تفسیر ثانی خبر ده خبر مفعول مبتدا وی کړی کنه او دغه حمل نه سچ ځکه چې لازم حمل د صرف او په فضات نو ګویا کې مجاي کړ چې حضرت حمل د تفسیراتن مبالغتن ده او یا دا څه کړ چې مدر من الفاعل په معنا مبصر سره ده لکه شرح محقق کنه دا ویلي دی ګرځم شرح محقق مبصر معنا کوي نو کوي معنا اسم فاعل د څه نو څه پښتنه و دا ویلي دا چې شرح پاتې ده ها د تفسیراتن کله ساشوا معنا مبصر ګرځوي ویلي ګرځوي کنه نو تو ته آیا کړه چې دا د وجه نه خبر ده چې دا څه جعلت فعل ده تو ضمیر مفعول ده هو ضمیر مفعول اول ده تفسیراتن مفعول ثانی ده اجه دا مفعول ثانی د جعل دا کړه شو دا خبر نه دا کړه نو دا چې خبر نه چې دا جعل فعل متعدی دی مفعولین ته د تناسخ ته مبتدا او د خبر یې شه ناسخ ته چارته مبتدا او د په واقعا کې چې د جعل چې په چا داخل شي نو دا په اصل کې مبتدا او خبر به کړه شه دا په اصل کې څه مبتدا او خبر وي نو اگر کا شکل یې بدل کا یہ مفعول اول کا بل مفعول ثانی کا بس مبتدا خبر نشي بدل کړه مبتدا خبر دوه مرفوع وی کړه او دغه دوه منصوب دي کړه شکل یې بدل کا په واقعا کې مبتدا خبر دي واقعا کې مبتدا خبر دي خبر مفعول مبتدا نه وي لکه مفعول ثانی مفعول اول مونږ او حمل نه سای کیږي لکه چې لازم شي حمل د صرف او په چا ذات مونږ او حمل د صرف او په ذات مونږ باطل چې باطل و به دوه نظم مجبور شو یا مې حمل مراتن بولا او یا مې تفسیراتن منل تسراو بولا مبصرا سراو بولا پرن پوښښ وکړم کوئی دا نه نه کړم ځکه یې جعلته وګرځوم د کتاب لا تفسیراتن تفسیرا یعنی مبصر ورلدین کای چاته ورلدین کای لمن حاور التبصر د پرده ای چا چې کسته کړه وی کړه تبصر اند جراتی د پوی دا د مو کتاب سوای دا مبصر دی ورلدین کای د کمالات دی خو ای چاته چې خپل خې کسته کړه د کمالات کړه وی چې خپل دغه ترګول وی کړه هم په خبره مده غوړ نه ټاپوي نو آتا مبصر نه دی یغه چاته مبصر د حاور تبصر چې کسته تبصر کړه یو کسته د پوی خاصله ولې کړه وی چې دلته ساين حاصل کا یاد پر مبصر دی متاپو شو کنه په دې جعلته وګرځم مده کتاب لرا تبصرت مبصرا چاته لمن حاور تبصر د پر د ای چا چې کسته کړه تبصر ان پوی خاصله ولې لدى الافهام دا افهام په کسره د حمزه سره ده شو لدى الافهام دا افهام په کسره د حمزه سره ده نو لدى الافهام په دې پوی ورکواله نو دا مصدر متعدی ده ګرځم راځي مصدر متعدی او مصدر متعدی کې دا قانون دی چې کله مضاف فاعل تا مفعول حذفي کله مضاف مفعول تا فاعل سوي حذفي او کله مضافي فاعل تا مفعول ذکر وی مضاف فاعل تا مفعول سوي ذکر وی دغه مصدر متعدی دی او گویا کې فاعل حذف تا مفعول حذف تا علم سره نو تقدیر داسته لدل افهام لدا تفهیمه الغیر لدا تفهیمه الغیر نو افهام معنا تفهیم سره او مضاف ته کار چاته فاعل تا اغه ضمیر چې راځي د فاعل تا څوک دی اسیم ضمیر دی اغه ضمیر چې راځي د من حوالاته او مفعول حذف د الغیر دی لدا تفهیمه پنځ د پوی ور کوله د چا د من حوالا الغیر غیر تا سوچ پکایستا
जअलतुहु वगर्दो मुद किताब लरा तबसरतन तबसरा लदा तफहीमिही अलगैरा पनिज पुय वर कवले दे मन हवाला चाता गैरता नु आ दा किताब तबसरा दो de chade para tafsirado e chade para chakaste tafsire kara vi kara wakala lada tafhimihi parind puyer kawale de ghair na parind puyer kawale de man hawala ghairta ch man hawala muallimi aw balcha tadim ko kara we ke dag muallim de para da kitab sa tafsirado elmosa no pade wa ka such pekaista man hawala muallim sha aw ghair tasha متعلم شا من حوالات شا معلم او غیر تشا متعلم نو دا کتاب تفسیر خاص کر د معلمین د پر د طالبون ته سبق کوي نو هغه د پر پکور د دې مو کتابه او وی وې شګار څه پوي او یاد دې ته چې دا افهام تفهیم تفهیم مضاف ته غیر تا وعزمیر چې راځي من حوالات حذف تا تقدیر داش لدا تفهیم الغیر ایاهو لدا تفهیم الغیر ایاهو پنځ د پوی ور کول د غیر ایاهو من حوالاتا چې بل څه پوی ور کوي چاته ور کوي من حوالاتا نو د بل چا د پر د څوکرا تفسیرادو نو په دې واکه من حوالات څوک من حوالا متعلم غیر څوک معلم لدا تفهیم الغیر ایاهو پنځ د پوی ور کول د غیر ایاهو من حوالاتا چې گویا کې بل چا د سبق پیایي د طالبي و طالب د پر د کتاب سره تفسیرادو مطلب دا چې د ما کتاب تفسیرادو چې د پر تفسیرادو معلمین د پر او د متعلمین د پر معلمین د پر او متعلمین د پر خبره پوښوي او چې وتذکرتن لا تذکرتن معنا تذکرتن هغه چا مده تفسیراتم مده جعلته تذکرتن او وګورم د کتاب د تذکرہ ادم یې سره خبره دو چې بیا تذکرتن معنا مذکرن سره ده یا حمل مبالغه یا معنا مذکرن سره لمن اراد ان يتذكر وګورم د کتاب د تذکرہ د ای چا د پر اراده چې ارادوي اي يتذكر اس دا یادونه وکړو پیژه دلته کې د تذکر متضمن معنا د چلرا اخذ د تعلم لرا کړه تضمین معنا څه څه دی ایسے تضمینہ پلوات کے چیزر در بغل گرفتن یو شای په تخار کې نیول ایسے او په اصطلاح کې تضمین ته چې فعل یا شبه فعل په معنا د فعل یا شبه فعل اخر سره دی فعل یا شبه فعل معنا د فعل یا شبه فعل اخر سره دی په داسې ډول چې متضمن په ځای متضمن ولاګوي او متضمن د متعلقات د چانه کې متضمن نه کې متضمن په ځای چا ولاګوي متضمن متضمن د متعلقات د چانه کې او یا متضمن په خپل ځای پرېږ دی او متضمن د متعلقات نه کې متضمن په خپل ځای پرېږ دی متضمن د چانه کې متعلقات نه نو لکه متضمن په خپل ځای پته دی متضمن د متعلقات نه دی تقدیر داشه لمن اراد ان يتذكر آخذا ومتعلما من ذوي الافهام دغه افهام جمع دوشان جمع د فهم په دې حال کې چې د من اراده ای تذکر وحستین کوي تعلیم کوي د خوندونه د چانا پوینا په دې نو جعلتو تبصرا وګرځم دا کتاب مبصرا لمن حاول التبصر د پر اچا چې قصدي کړی د تبصر جن پوی خاص لوره لدا تفهیمه الغیره پنځ د پوی ور کول د من حواله غیر تا یا لدا تفهیم الغیر ایاهو پنځ د پوی ور کول د غیره چاته من حوالاتا او درنګه جعلته وګرځم دا کتاب تذکرتن تذکرہ لمن د ای چد پر اراده یتذکر چې د اراده وی د یادونه وکړو اخذا ومتعلما من صدقنا برزبنا من الافهام چې دای وحشتین کوي او تعلیم کوي د خوندونه د چنا پوینا پوپن غلای کنه پوپن غلای سيما للولد الأعز وآخر دعوان أن الحمد لله